واحد زمونږ د رنګ روډ دی چې زمونږ هر کال نن هم چاندو شو 1 لاک 2 لاک چاندو شي او زمونږ د کلي مشران مختلفو تنظیمونو ورغه بخپل اپنی مدد آپ باندې هغه جوړ کړي او موږ ته لویه مسله د روډ د اکثر د شپې مریض پیښ شي د ورځې مریض پیښ شي نو موږ د لویه مسله د روډ الله سے پروس کالم راغلی او بل کالم راغی څنګه چې بل سوړی ته اوا کې راغی په اوا کې لاړو په اوا کې خبرې وکړي نو هر کال زمونږ د مشران راشي کینی وته او خبره وته چې زمونږ د لویه مسله د هسپتال او زمونږ ته د بجلی دغه رنګ موږ ته د اوبو د روډ بس وبشي صرف وبشي معنی هر کال سکار اوس دا میاش پسو بیا چې کوم نه دغه راځي احکار لبرازي او هیڅ ماخه د سپیکارونه کو مونږ ته د روډ لویه مسله. بسم الله الرحمن الرحیم. نن موږ سره په پروګرام کې د جماعت اسلامي خودخیل اتحاد علما جنرال سیکریټري ضیاء الاسلام صاحب موجود دي. د هغه تعلق باغ سره دي. هغه ته خپل پروګرام کې خرکلی او ستړي مشي. وعلیکم السلام. تاسو ته مونږ مبارکباد پېښ کوو چې زمونږ د کلي ته راغلی پسمانده کلي ته او زمونږ د اواز په مخ کې باندې بوځه. ډیره مننه. مولوي صاحب پرون په سواوی کې ډیر دروند شمولیت شوی و هغې ته تاسو په کوم نظر ګورئ د جماعت اسلامي؟ ماشاءالله خو مرګرو محنت کړو 45 کسانو د نېشنل پارټۍ نه او د پی ټي آی نه د نور مختلف پارټو نه راغلو د جماعت اسلامي ته او ډیر خو دروند پروګرام شو ډیر ښایسته او ان شاء الله سواوی زمونږ په ریټیشنونو کې کمزور ریټیشن و آینده الیکشن کې به ان شاء الله سواوی خو برپور چې کوم کامیاب ترتیب سره راځي او کامیاب وي. ډیره مننه. مولوي صاحب په خودخیل کې جماعت اسلامي ډیره وروسته دا څه وجه ده ستاسو کارکنان چې دي نو هغوی مطلب هغه قرباني نشته دي او ولې دا پارټي چې دي نو په هر الیکشن کې په 3 او په 4 نمبر باندې راځي څه وجه ده؟ زمونږ خو خودخیل خو مثال خابرک ته بار خلک وي قطر او کته خلک وي بار دي دغه نو زمونږ چونکې مرګري خو برابر دي پار کلی کې 2-3 صرف منونو باندې نه او د کار 2-3 کسانی بار کلی کې 2-3 کسان خو ماشاءالله من خو بیا مقابله کړل د پی ټی آی سره د نېشنل پارټۍ سره به لږ کسان من خو مقابله کړی دا او خو مخلصین مرګري دي خپل کار کې اگر چې په اعتبار د افراد باندې کم دي او کار خو بھرپور کوي. ډیره مننه. مولوي صاحب په باغ کې د پنځپیر او د جی یو آی چې دي یو بل سره اختلافات دي ویل کېږي دا تر کومه پورې رښتیا دي؟ ماشاءالله زمونږ په سداد باغ کې ډېر ښکلی امن دی د امن فضا ده ټولو قومونو د یو بل سره ښه د امن فضا ده د امن کلی دی زمونږ د 300 کال نه مخکې را روان تاریخ دی او شاه اسماعیل شهید رحمه الله زمونږ په کلي کې یو تنیمه تېره کړې وه میلمستیا باندې چې پانجتار کې کله هغه اوسېدو زمونږ په کلي کې د امن داسې فضا را چې کله د جماعت اشاعت توحید و سنت علما کرام د قائدین راشي دې مدرسې ته راځي دې ول میلمستیا کوي د دې جمعیت علما اسلام قائدین دې راشي موږ ول خپل مدرسې ضیاء العلوم ام حسان کې ضیاء القرآن کې میلمستیا ورکو دغه رنګ اکثر د جمعیت علما اسلام علما کرام زمونږ کلي عبدالخالق شاه بیس مولانا رضا حقانی دی اکثر جنازو کې قبرغال ته بیان من کو او قبرغال جنازه مونږ کو بیان بیا دی کې زمونږ په کلي کې د امن فضا ده د علما کرام منځ کې خپل اتحاد اتفاق ده نور فروعي مسائل دي او د علماو منځ کې په مسایلو کې اختلاف هغه رحمت ده په دې باندې باقاعده احادیث دي نو زموږ په کلي کې ډېر ښکلی د امن فضا لکه نور خوش او کلو کې داسې د علما کرامو کې داسې امن فضا نشته څنګه فضا چې په امن کې څنګه د امن فضا چې په باغ کې را داسې په بل ځای کې نشته. ډېره مولوي صاحب په باغ کې ډېرې زیاتې مسلې دي هغه د روډ په شکل کې ده د اوبو په شکل کې ده هېڅ قسمه فیسیلیټیز تاسو ته نشته آیا په دې معنی تاسو اعلی چارواکو سره خبرې اترې کړې دي؟ بالکل موږ کړې دي زمونږ کلی او پسمانده کلی دی او هر لیول سره پسماندر د بجلی حساب سره اکثر بجلی خراب شي بیا موږ ته لوی مسلې وي دغه رنګ د اوبو په حساب سره مو او بیا لارو ګوره بونیر ته د توالې روډ راغلی دا پوخ دی بره تور غرغه پوخ دی بره چغرزو شنګلې ته چې کوم دلته پوخ دی کراکر پوخ دی د امبېلې غا پوخ دی د سرملنګ پوخ دی دی بلا کته پورې اړه چې تل دی ګاډي چې بيزي غا پوخ دی واحد زمونږ د رنګ روډ دی چې زمونږ هر کال نن هم چاندو شو هر کال 1 لاک 2 لاک چاندو شي او زمونږ د کلي مشران مختلفو تنظیمونو ورغه بخپل اپنی مدد آپ باندې هغه جوړ کړي او موږ د لویه مسله د روډ اکثر د شپې مریض پیښ شي د ورځې مریض پیښ شي نو موږ د لویه مسله د روډ زمونږ کلي ته یو 100 کاله مخکې یو 20 کاله یا 10 کاله مخکې تنظیر په برکت باندې هغه گورنر راغی دا بجلی منظور کړه سوخ یو ځای پر روډ کو دا پروس کالو زمونږ د باغ یونټ 15 یونټ او گورنر یونټ تنظیر یونټ او دا وزیر الله سے پروس کالم راغلی او بل کالم راغی څنګه چې بل سوړی ته اوا کې راغی په اوا کې لاړو په اوا کې خبرې وکړي نو هر کال زمونږ د مشران راشي کینی وته او خبره وته چې زمونږ د لویه مسله ده د هسپتال او زمونږ ته د بجلی دغه رنګ مونږ ته د اوبو د روډ بس وبشي صرف وبشي معنی هر کال سکار اوس دا میاش پسو بیا چې کوم نه دغه راځي
احکار لبرازي او هیڅ مخې ته سپیکارونه کو مونږ ته د روډ لوی مسله ده خاص کر د چنګلې نه چې کوم روډ راغلی باغ ته دا روډمو او د در هند د دران د ګنګوډر نه د پورې د باغ پر دا روډمو دا مونږ ته لوی مسله ده. مننه جی. کامران خان د پاکستان مسلم لیگ نه مستعفی شو په پی ټی آی کې د شمولیت اعلان وکړو. آیا کامران خان با په پی ټی آی کې مطلب کامیابی حاصل کی؟ د کامران خان خو د پی ټی آی زمونږ د ایم این اے صاحب چې و الله د ښه ساتي شیر اکبر خان مخکې جمعه اسلامي کو نو غیم برطرف کړو او پی ډی آی هم د مشرانو د پی ډی آی چې کوم مشران هغوی سره څه اختلاف راغلی و نو هغوی برطرف کړی دی او هغوی د وجې نه کامران خان رامخې ته کو او کامران خان په پارټۍ کې کامیابېدل د پی ډی آی کې ناممکنه خبره ده. مولوي صاحب د شیر اکبر خان خبره وکړه نو هغه ویل کېږي چې هغه جی یو آی ته هم او مسلم لیگ ته هم اپر وته شوي دي هغې ته مطلب روان دي. آیا دا تر کومه پورې رښتیا دي؟ د شیر اکبر خان د زوی د بیان دغه تقریر نه معلومیږي داسې چې هغه پی ډی آی نه مستفید کیږي تر څو پورې چې د حکومت یو کال دوه پاتې او د مسلم لیگ ته یا جمعیت علماء اسلام د دواړو سره خبرې شروع دي او وجه دا را چې هغه یو ملنګ سړی دی او خلکو سره وعدې کړې وې د بجلی د روډونو د یو څه بل څه دا یو داسې حکومت دی چې د هسپتالونو په حواله باندې د صحت په حواله باندې تعلیم په حواله باندې یو کمزوري حکومت دی لکه پوره بونیر کې تر اوسه پورې د یو پرایمري سکول دغه پرانسته ونه کړه د صحت په حواله باندې سلاردو کې دا کم د ډینګي ماشي چې کم دغه راغله بیماری وبا راغله پارکول کې پنځه شپږ مریضان دي دوه څلورو نوجوانان پکې مړه شو تر اوسه پورې دغه سره علاج نشته دی. نو شیر اکبر خان مجبور دی مجبورا د هسپتالونو په حواله باندې چې مخې ته خبره کې نو هغوی وله چې کمونو څه جواب نه ورکوي او شیر اکبر خان یو ملنګ انسان دی نو مجبورا هغه پی ټی آی پرېږدي او مسلم لیگ ته روان دی. مولوي صاحب را روان بلدیاتي الیکشن کې جماعت اسلامي به کینډیډیټ ورکوي؟ بالکل ورکوي به را روان الیکشن کې بعد سردار علي خان بھائی چې د جماعت اسلامي د تحصیل خودخیل امیر دی او د راج علي خان رور دی سید الزمان صاحب د دې دوه نومونه پکې راغلي دي او لا کنفرم خبره نه شوې فیصله لا نه شوې دې دوه کې سردار علي بھائی سید الزمان بھائی کې یو ودرېږي. مولوي صاحب نوجوان کل ته څه پیغام لري؟ نوجوان کل ته خو زمونږ په کلي کې ماشاءالله یو دینی فضا را د علماء دیوبند او د جمعیت علماء اسلام او د جماعت اشاعت توحید و سنت علماء یو بل سره خو اتفاق اتحاد دی د وحدت مظاهره موږ تاسو دا په نظر باندې ګورو. زمونږ په کلي کې په باغ کې هغه چرس نشته دا رنګ په عامه سطح باندې نور کلو کې څنګه سودونه انډرپلې نشته او جماعتونو کې ماشاءالله نوجوانان ټول خو په منځګزاره دي قرآن خوانه دي. زمونږ په باغ کې چې کوم د امن فضا را نو زه د خپل نوجوانانو ته د آینده لپاره هم دا پیغام ورکوم چې دا کم د امن فضا را د مدرسو د جماعتونو د علماو د تبلیغ والو برکت دی د خپل رابطې د علماو ته برقرار ساتي ان شاء الله د امن به تر قیامت پورې قایم وي. ډیره مننه. موږ سره ضیاء الاسلام صاحب د جماعت اسلامي سره یو رکن دي دا زموږ نننۍ خپرونه د بلې خپرونه پورې ما سنګین لاره کې اجازه په لوی الله مسپارم د الله په امان.